انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام یو ورځ په خر باندې سور شو وانطلق الى عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي منافق قال له فقال اليك عني فوالله لقد آذاني نتن حبارك يا عبد الله بن ابي يوجو منافقو نبی علیہ السلام ته وې چې خپل خر د اخوا کا د دې د بدوی د ډېر بد لګي په ما باندې د دې نه علمانه اخوا نو دا چې د ګستاخی الفاظ وي فقال رجل من الانصار الانصار یو سړی الته ولاړو یو صحابي ولاړو هغه جواب ورکړ والله قسم بالله پاک لحماره اطيب ريحا منك د دې خر نه چې کوم بوی شي دا زموږ په نسبت باندې خوشبوئی دا ولادت خوشبوئی چې ستانه دې کوم بوی شي دا غي نه دا خپل خوشبوئی کله چې صحابي منافق ته خبر وکړه فغضبا هغه غصه شو هغه قار شو په دیوال یا منافق او د قوم التسخل ولاړو هغه په غصه کې راغله نو هغه هم خبرې وکړې بیا د انصاري خلک ولاړو هغه هم خبرې وکړې دی په اپس کې باندې خبره باندې وران شو او په اپس کې جګړه باندې شروع شو پکانه بینهم ضرب بالجرير والايد والنعال فوهلوا تدریج یو بلې فلا سنو او فیزار او دیوالي وهل شروع او وهل فنزلت فيهم نجيب بارك دا آيات نازل شو إن طائفتان من المؤمنين او کچې دوړلې د مؤمنانو نه اختتلوا دي جنگ کوي نو دا عبد الله بن ابي او منافق او د دسر د طرف قبيله او د خاندان چې کوم خلک هغه مسلمانان او دا نور خو مسلمانان کله ډلې د مسلمانانو په आपस کې هغه په جګړه شي په خبره باندې आपस کې جنگ جوړ شي فاصلحوا بينهما الذي قانو دلو په منځ کې د دې قوم جماعتونو په منځ کې هغه صلح او اصلاح راوړي دلته الله فرمایي فاصلحوا بينهما صلح راوړي د دې په مابین صلح سره شي ول اصلاح ان يمنع المبطل اصلاح دې ویل شي چې کوم کس په باطل باندې په حق باندې د منع کړی شي د ظلم د ظلم مکوه او ظلم څه دی شي نور ذکر تفصیل ذکر شي د ظلم ویل شي وضع الشيء في غیر محله یو سیس په غیر محل کې هغه استعمالول د ظلم ویل شي مثال څه تاسو آسان مثال هغه ذکر کوم دا سپیکر د مایک چې نه هغه د استعمال لپاره ځینې کې خلک تلاوت کوي سبق کوي بیانو کی تفسیر وغیرہ اذان د دې لپاره وځي او سره دغه مایک چې نه هغه راخلي او زمکه لري راته خپې پکې دا واس د مایک چې نه هغه سره د دې محل نه چې سره پکې دا خو د دې محل نه چې سره پکې سوې نو دا وځي دا عام په هم کې عام حالات کې هغه ظلم څنګه وي مثال یو سره ده عام خلک په ظلم دې ته وایي چې بس څوک لګي او بل وږي دې ته وایي ظلم عام عرف کې ځو دې ته هم ظلم د دې وجه نه ویل شي چې دا یو کس لګي دا بل وږي نو د دغه هغه باندې د وهل حق نه وي نو دې دا وهل استعمالي په غیر محل کې د حق نشته د استعمال د دې وجه دې ته څه ویل شي ظلم ویل شي د وړلې هغه اوس کی جګړه کوي نو په دې کې خامخا یو په حق یو په نه حق دغه څه کېږي چې باندې یا په نه حق یا باندې په حق یو په حق یو په نه حق نو چې کوم په حق باندې هغه په انصاف دی او څوک چې په نه حق دی هغه ظلم کوي ځکه د حق نشته او د یو څه واړی یا یو څه منع کوي نو اصلاح څه دی ظالم منع کول
ويدفع شبهه او د هغه شبهې دفع کول چې د هغه څومره اشکالات دي اعتراضات دي شبهې دي هغه ختمي او مذاکرات سره په خبرو اترو سره ويدعوهما الى كتاب الله افضل ډلې چې کوم جنگ کې بس کې د ځوانه چې د الله کتاب ته وسنت رسول الله او دا نبی رسول الله سنت یعنی احادیث تغرا ولل شي چې راځي په دې باندې وسلو وترك التحاسد والتباغض او حسد او بغض دا چې نه هغه پرې کوي حسد او بغض مطلب بدلې دي نو باندې یو هغه باندې یو کنه هغه دې ته قرآن او حدیث بیان کې نو دې ته پته ولګي چې یو هغه شو کنه هغه نو دې ته دا نصیحت وکړي چې دا بغض حسد دا پرې خو دا پرې دي او اصلاح طرف ته چې نه هغه راشي او کبل فرض یو ډله په هغه یې ته نصیحت وکړي قرآن او حدیث تراوبل لشي د الله کتاب تراوبل لشي نصیحت وکړي حسد مکوا بغض مکوا خپل جاهلتوب مکوا او د الله کتاب تغاړه کې بیا هم دې منع کی دی چې نه منع نو فإن بغت پس چې یو ډله سوري هغه زیاته وکي او انکار وکي د الله د کتاب او دین احداهما على الاخرى یو په بل باندې هغه زیاته شروع کی او نه منع کی فقاتل الذين اولنی خبره خدا نه بیا چې دې قید کړی دغه ډله دا کوم کسان چې په حق دي او دي د الله کتاب او د پیغمبر احادیث ته نه راځي د دې قید کړی کوم دی وخت دې سګي کبه دې سره ومنه شول فقاتل الذين تبغي حتى تفيء الى امر الله نو پس جنگ وکړي د هغه ډلې سره کوم چې زیاته ظالمان دي نه منګي ټول خلک دې د هغه خلاف راجم شي او له دې نصيحت ورته کنه کې قید دي چې بیا هم نه کیږي ټول خلک ورته یو شو د هغه سره دې جنگ وکړي د دې څخه یا د الله کتاب ته غاړه حتى تفيء الى امر الله ترضي چې واپس شي د الله حکم ته یا قرآن او حدیث هغه ته واپس شي انس رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام یې روزو فرمایي انصر اخاك ظالما او مظلوما د خپل ورور مدد وکا برابر خبره کړه ظالم دی کو مظلوم دی ته مدد وکا بچا باندې ظلم کیږي هم مدد وکا څو ظلم کوي د دوه مدد وکا نو یو کس انت موجود فقال الرجل يا رسول الله رسول الله رسوله زغه بده د خپل ورور مدد وکم مظلومن بدا ځکه چې هغه ظلم کیږي څو ظلم کیږي زما مدد وکم جو ظالم نه اخلاص فكيف انصر ظالما زما ظالم څنګه مدد وکم دغه د ظلم کې مدد څنګه مدد وکم نبی السلام کو وضاحت قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمای تمنعه من الظلم فذاك نصرك اياه تجي ظالم دا ظالم د ظلم نه منع کې نو دا تا د هغه مدد وکړو ګوره د مظلوم مدد خدا دی چې د ظالم نه اخلاص کی او د ظالم مدد دا دی چې د ظلم نه منع کی ظلم مکو ځکه دا ظلم د دې لپاره نقصان دی کنه آخرت ورته نقصان رسیږي سزا ورته ملایي نو دا ظالم د ظلم نه منع کړه هغه مدد دی فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل پس کچره د ظالمانو د الله حکم طرف ته رجوع وکړه فأصلحوا بينهما بالعدل نو د دې په مابین کې هغه اصلاح او صلح راولي بالعدل په انصاف سره واقسطوا او انصاف کوي قسط په اصل کې ویل شي ظلم خدلته واقسطوا موږ معنی انصاف ولي کوم دا هغه وجه دا چې قسط په اصل کې ظلم دی چې کله دا به افعال ته ورول شي نو په دې کې سلبي ماخذ راشي لور کوي د سلبي ماخذ ته د ظلم امانت لري شي بیا مطلب دا شي والاقساط ازاله الجور بالعدل اقساط بیا ویل شي اقسطوا تاسو ظلم اگر ختم کوي په انصاف سره ظلم ختم کوي په انصاف سره نو مطلب عام فهم کې مو معنی دي چې واقسطوا او انصاف کوي ان الله يحب المفسدين الله پاک انصاف کوي سره مینه ساتي
بیا فرمایي انما المؤمنون اخوه، بشک مؤمنان په आपस کې رونه دي. څنګه رونه دي؟ لانتسابهم الى اصل واحد وهو الايمان. ځکه د مؤمنانو ټول رجوع څه ته کېږي؟ ایمان ته کېږي. او هر کله چې د مؤمنانو رجوع ایمان ته کېږي او د ایمان اصل منشا هغه نبی علیہ السلام دی. نبی علیہ السلام موږ ته دغه راښودلي نو هو النبي كان ابا المؤمنين، دې وجې نه پیغمبر چې دی نو هغه د مؤمنانو په منزله د پلار دی. وازواجه امهاتهم، او د پیغمبر بیبیان یې د دې امت په منزله د میندو دي. ځکه د مؤمنانو نسبت ایمان ته کېږي او د ایمان اصل نبی علیہ السلام. نو چې نبی علیہ السلام په منزله د والد او د پلار شو او امت په منزله د بچو شو، نو په خپل د امت په आपस کې څه شو؟ رونه شو. نو اصلاح راولي په مابین د رونو کې چې دغه مؤمنان په आपस کې جګړه راشي، شر راشي، هر قسم حالات راغلي شي، د دې په منځ کې صلح راولي. فاصلحوا بين اخويكم، د رونو په منځ کې هغه صلح راولي. واتقوا الله لعلكم ترحمون، د الله نه ویریږئ دپاره د دې چې په تاسو باندې رحم وشي. نو تقوا دا سبب د څه وګرځېدو؟ د رحم وګرځېدو. ځکه الله پاک فرمایي لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نبی علیہ السلام فرمایي الله پاک په هغه خلکو رحم نه کوي څوک چې په خلکو باندې رحم کوي. یعنې ګوره کوم انسان چې په نورو انسانانو رحم نه کوي، الله پاک په دغه انسان باندې هم رحم نه کوي. او بل ذکر راځي انما يرحم الله من عباده الرحماء. الله پاک د خپلو بندګانو په هغه بندګانو باندې رحم کوي چې هغه په نورو باندې رحم کوي. هر انسان کې ماتحت چې دی نه هغه څه وي؟ څه خلق دي چې کله دی په هغو باندې رحم کوي، هغو سره ښه سلوک کوي، الله پاک هم په ده باندې رحم کوي. نو زه د مسلمانانو په आपस کې روغ راوستل، د ظلم نه بچ کول، دا د مسلمان شي. نبی علیہ السلام فرمایي بل حدیث کې المسلم اخو المسلم، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. لا یسلمه، دی په خپل مسلمان ورور باندې ظلم نه کوي. ولا یشتمه، او نه ورته کنځل کوي، بدې ردې ورته وایي. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، او څوک چې د خپل ورور مسلمان په حاجت کې نو الله پاک د ده په حاجت کې راغلی. مطلب دا دی یو سړی داسې دی چې هغه د مسلمان ورور حاجت پوره کوي، د ده خپل ضرورت او حاجت نه دی. نن سبا خو معاشره دې حد ته رسېدلي دي چې د یو سړي خپل مقصد نه وي نو هغه چا ضرورت نه پوره کوي. زما څه مقصد نشته. خلک مطلب کوي پیشو چې دی نو هغه سره مطلب د خدای لپاره نه وژني. نن معاشره دې حد ته رسېدلي دي چې مسلمان د بل مسلمان مدد نه کوي. زما پکې څه فایده راوړي؟ وایي ما ته خو پکې هم څه فایده راوښیه. هلکه نو ستا دا پیدا نه شي چې مسلمان مدد کوي، الله پاک دې تا ته جنت درکړي. دا پیدا لږه ده. نو کله چې یو مسلمان د بل مسلمان په مدد کې هغه لګیا وي، د هغه مدد کوي او دی په دې کې مصروفه وي، نو دا څومره ټایم چې دی د مسلمان په مدد کې مصروفه دی، دغه وخت کې الله پاک د ده مدد کوي او د ده په کار کې چې دی نه هغه لګیا وي، د ده کارونه هغه اټومیټ کوي. د دې وجې نه علما لیکي وایي هغه دعا ډېر زر قبلېږي چې هغه څه وي؟ په غایبوالي کې. موږ دلته ناست یو داسې کس په حق کې هغه دعا کوو چې هغه دلته موجود نه دی او هغه خبر هم نه دی او موږ د هغه په حق کې دعا کوو، نو دا خالص د الله د رضا لپاره. نو چې دا دعا د هغه لپاره کېږي، دا دعا ډېر زر قبلېږي. د دې په بدله کې الله پاک دا څوک چې دعا غواړي د ده کارونه هم الله پاک پوره کوي. یو مسلمان چې د بل مسلمان په حاجت کې الله پاک د ده حاجت نه پوره کوي. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة. او یو څوک مسلمان چې د بل مسلمان یو تکلیف لري ختم کی خالص د الله د رضا لپاره، نشي زما په کې څه پیدا خالص د الله د رضا لپاره د بل مسلمان تکلیف ختم کی چې د مسلمان باندې تکلیف ده او دا تکلیف ولا ختم کما او دا چې د هغه طرف شي او د په وس کې وي نو الله پاک د تکلیف یو داسې تکلیف به باندې چې نشي ختمولای. الله پاک د مصیبتونو ختمولو اسانه طریقه نبی علیہ السلام دا راوښودلې چې د بل کس مصیبتونه ختمول الله پاک ورسره ختموي. ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. او چا چې په مسلمان باندې پرده راواچوله الله پاک په ده باندې د قیامت په ورځ د ده په ګناهونو پرده راواچوي.
د بل مسلمان راز فاش د بل مسلمان د حیا خیال وساتو د بل مسلمان د راز خیال وساتو چې هغه رازونه بل ته ونه دا نبی اسلام دا زموږ د معاشري اصول واقعي په معاشري په کومه طریقه باندې هغه اوسېږي ستا معاشره به هغه برابر وي په ښایسته طریقه باندې به هغه چلېږي خو افسوس نن مسلمان دا خپل اصول پرېښودي ځکه خو مسلمان چې دی نه هغه څه دی هر وخت شرونه دي فسادونه دي غیبې دي او چې بیا روژه راشي د هر سړي په تقریبا 12 بجاو وي او هر مازدیګر چې دی نو دا خو بل جوړ بازار ته ځي دا خو بل خطي او غیبه به جوړ